أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى أو یاد کا وقت چې کله طلب د اوبو وکو موسی علیہ السلام لقومه د خپل قوم د پاره فقلنا نوې مونږ موسی علیہ السلام ته اضرب وهب عصاك الحجر په د خپل امسا باندې دا کانه فانفجرت نور روان شوي منه 12 د دې کانی نه 12 دولس عینا چینه قد علم یقینا چې په جندل کل ناس هر ډلی مشربهم د اوبوس کلو زګې خپلو ګودري په جندو او مونږ درته وی کلو خوري وشربو اسکای من رزق الله رزق د الله تعالی ولا تعصوا تاسو مگر دی په الارض پزماکه کې مفسدين فساد کوونکی واذ قلتم یاد کا وخت کله وی تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نصبر مونږ هرگز صبر نه کوالا طعام واحد په یو خوراک باندې فدع لنا وغړ زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا یخرج او باسی لنا زمونږ د پاره مما غستم بیت الارض چرا زرغنیز مکه من بقلها دام ترکاریانو سبزیانو وقثائها او تریو بادرنگو وفومها او غنم وعدسها او دال وبصلها او پیازو قال موسی علیہ السلام تویلا تستبدلون الذي تاسو بدل کی اخلی غشه هو ادنا چاغ ډیر زیات معمولی دی بالذي په مقابله دا غشي کی هو خیر چاغ ډیر زیات غوړه دی اهبتو کو شی مصرنو خارتا فان لكم بشکستاسو د پاره ما غسلی سالتم چې تاسو غواړی وضربت او جخش عليهم فدوی بانی الذلت ذلت والمسكنه خواري وفقر وباء ودو يختشوا غضب من الله فغسل تربد الله نه ذالک دا بانهم فسبب د دې چې بشک دوی کانو یکفرون دوی به کفر کوي بیاات الله پایاتونو د الله تعالی ويقتلون النبيين او دوی به وجل پیغمبران بغیر الحق بجرما ذالک دوی چې دا کفر او قتل کوي بیمانو دا د وجه دا غینا سوچ دوی نه پرمانی کړي وا وکانو یعتدون او دوی به د حد نه تجاوز کوو